شو خلاصه دا چې رفع الیدین هم پاتې شو، یو رفع الیدین شو او یو الله اکبر شو، دویم الله اکبر او رفع الیدین نشته. نو چې نشته دارک برکو ته ځي، په دې ځکه ترک رفع الیدین دی کنه دی ولا قیل بالفصل. نو په هر مونږ کې ترک رفع الیدین څه پوښتنه پته دي. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. دا عالم بی عمل ته الله پاک تنبیه ورکړي. دا د يهوديان چې دا عالمانو خو عمل نو بی عمل عالم الله پاک هغه ته تنبیه په دې آیات کریمه کې ورکړي. اتأمرون حمزه د تقریر مع توبیخ د پاره ده او یا د تقریر مع تعجیب د پاره ده چې دا کار تاسو کوئ او دا کار عجیبه ده. احبار او علما د يهودو چې پټ پټ به د خپل مرګرو ته ویلي چې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی، دا برحق پیغمبر دی، خو خپل به دوی ایمان نه راوړلو. دارنګه به خلکو ته امر په صلات او په صدقې کولو او خپل به نه کوله. نو الله فرمایي اتأمرون الناس بالبر، آیاتاسو خلکو ته امر کوي په نیکۍ باندې، وتنسون انفسکم یعنی تترکون انفسکم، خپل ځانونه پریخي دي، خپل ځانونه هیر کړي دي. خلکو ته د عمل امر کوي او خپل په عمل نه کوي. وانتم تتلون الكتاب او حال دا حال د فاعل د اتأمروننا، حال دا چې تاسو ولولئ تورات. افلا تعقلون، آیات تاسو عقل نه لرئ. افلا تعقلون دا متعدی نازل په منزله د لازمی، نو معنا می دا وکړه افلا تعقلون، آیات تاسو عقل نه لرئ. او که مفعول به ورته مقدر کړي نو بیا به داسې وایي افلا تعقلون قبح صنيعكم، آیا تاسو نه پوهیږئ چې دا ستاسو کار ډېر خراب کار دی. دا تاسو چې څه کوئ چې خلکو ته وایي خپل نه کوئ، دا ډېر خراب کار دی. اوس یو سړی چې بې عمله وي هغه ته تعلیم جایز دی که ناجایز دی؟ خپل عمل نه کوي خو خلکو ته وایي چې عمل کوئ، دا تعلیم ورته جایز دی خو اولا نه دی. اوچته درجه دا ده چې خپل عمل وکړي او بل چاته هم پې امر وکړي، او که خپل عمل نه کوي بل چاته امر کوي نو یو حسن شي دی پرېښودو په بل حسن شي دی اتیان وکړو، نو دا جایز دی. خو اولا اوچته درجه دا ده چې دواړه کاره وکړي، هم بل چاته ووایي بل چاته امر د نیکۍ وکړي او هم خپله پې عمل وکړي. واستعینوا بالصبر والصلاة، مخکې الله پاک دوی ته امر وکړو بترک الضلال والاضلال والتزام الشرائع. درې امر ورته الله وکړو، خپله ګمراهي پرېږدئ، بل څوک مه ګمراه کوئ، او التزام د شرایعو وکئ، د ټول دین پابند شئ. او دا مسله ډیره ګرانه ده چې خپل هم ګمراهي پرېږدو او بل څوک هم ګمراه نه کړو او التزام د شرایعو هم وکړو، نو دا خو ګرانه مسله ده. نو د ګرانوالي دپاره الله پاک فرمایي واستعینوا بالصبر، تاسو امداد وغواړئ د الله نه په صبر، والصلاة او په مونځ باندې. په صبر کې تخلی عن الرذایل او په صلات کې تحلی بالفضایل. خراب صفات د ځان نه لرې کوي او ښه صفات په ځان کې راوړئ. نو واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة. صحابه کرامو باندې به چې کله تکلیف راغلو نو سمدستي به راکوشو انا لله و انا الیه راجعون به یې ویلي، بیا به یې 2 رکعته لمونځ وکړو. ځکه الله پاک حکم کړی دی چې استعینوا بالصبر والصلاة. انا لله و انا الیه راجعون کې صبر دی او 2 رکعته مونږ به وکړو، دا به صلات شو. وانها دا هذا من صلات تراجع دی، یو توجیه پکې دا ده وانها دا مونږ چې دی لکبیرة یعنی لثقیلة، دا ډېر دروند دی. او یا هذا من استعانت تراجع دی. استعانت خو مخکې صراحتا نه دی ذکر شوی، خو د استعینو په ضمن کې راغلی دی، لکه اعدلو هو اقرب للتقوى، هو ضمیر عدل تراجع دی چې په ضمن د اعدلو کې دی. دلته هذا من استعانت تراجع دی چې په ضمن د استعینو کې دی. وانها د استعانت چې دی لکبیرة، دا ډېر دروند دی. الا علی الخاشعین، استثناء مفرغه ده، مستثنى منه حذف دی. انها لکبیرة علی کل احد، هر چا باندې دروند دی دا استعانت او یا دا منځ. الا علی الخاشعین، خاشع جمع، خاشعین جمع د خاشع ده په معنا د متواضع، مگر په متواضعین باندې دروند نه دی. حسن بصری سے د خاشعین جمع د خاشع ګرځي او د خاشع معنا کوي په المؤمن الخائف باندې،
هغه مسلمان چې د الله نه ویریږي. امام مقاتل د خاشع معنا کوي او مطیع، خپل معنی د متواضع. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، الذين خاشعين هغه خلق دي يظنون چې دوی ګمان کوي. ګمان یو مرتبه ده چې د یقین نه لاندې ده او د وهم او د شک نه اوچته ده. نو هم احتمال په یظنون کې د شک او د وهم شته، ځکه دا د ځوان نه ټیټه مرتبه ده، او هم پکې احتمال د یقین شته، ځکه دا د ځوان نه اوچته مرتبه ده. ځوان په مرتبه د بین بین کې ده. نو اکثر علما وایي چې دلته یظن په معنا د یقین سره ده، خو الله تعبیر په ځوان باندې کړی دی. توجیه به درته وروسته بیان کوم. یظنون معنا یې ده چې دوی یقین کوونکي دي، او د دې وجه دا ده چې دا ځوان د ملاقات د رب دا د نجات لپاره نه دی کافي. ځوان د ملاقات د رب په دې باندې نجات نه راځي. نجات په څه راځي؟ چې یقین دی وي د ملاقات د رب. نو دلته یظنون په معنا ده یقین کوونکو سره ده. یوقنون چې د دوی یقین کوونکي وي انهم ملاقو ربهم، چې دوی به ملاقات کیږي د خپل رب سره. په دې پوه شئ کنه؟ ښه معنا دا ده. توجیهات پکې ډېر دي، خو د ملاقات د رب یقیني وي. نو الله تعبیر په ځوان باندې ولې وکړو؟ الله تعبیر په ځوان باندې د دې وجه نه وکړو چې ګوره مخکې الله پاک وفرمایل چې انها لکبیرة الا علی الخاشعین. دا استعانت یا دا منځ دا ډېر دروند دی او په خاشعینو باندې دروند نه دی. د خاشع باندې ولې دروند نه دی؟ ځکه د دې یقین دی چې د الله سره ملاقات کیږي. خو که ځوان وي بیا به هم پرې دروند نه و. نو الله دې خبرې ته اشاره کوي چې دا ملاقات د رب دومره اهم شی دی چې د سړي په ملاقات د رب یقیني. نو دا مخکنۍ خبرې ورته ګرانې نه دي، اسانې دي. خو که ځوان وي بیا به هم ورته اسانې وي. نو ځوان کافي دی لپاره د اسانوالي، او چې یقین شي نو بیا خو ډېر زیات کافي دی، په طریقې اوله کافي دی. نو ځکه الله تعبیر په ځوان کړی دی. یظنون په دې پوه شئ انشاءالله. وانهم الیه انهم ملاقو ربهم، چې دوی ملاقات کیږي د خپل رب سره. رب په صيغه د رب ذکر کو، علتیت ته اشاره کوي. یظنون انهم ملاقو ربهم، دوی ملاقات کیږي د خپل رب سره. ولې به ورسره ملاقات کیږي؟ ځکه دا د دوی رب دی. وانهم الیه راجعون، او د دوی یقین دی په دې خبره باندې چې دوی الله ته راجع کیږي. یا بنی اسرائیل، مخکې الله پاک په دې 13 رکوع کې بنی اسرائیل ته د نعمتونو ذکر وکړو، خو اجمالی و. او په دې رکوع کې الله پاک د دې نعمتونو ذکر کوي، خو لږ تفصیلی دی. نو تفصیل بعد الاجمال دی، دا ربط دی. او دا تکرار د یا بنی دا د تاکید د پاره دی. یو فائدہ پکې تاکید ده، دویمه فائدہ پکې اعلان د په کمال غفلت د یهودو چې دا ډېر غافل خلک دي چې ترڅو تکرار د ندا ورته ونه کې دوی نه پوهیږي. نو یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیلو اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کړئ زما هغه نعمتونه چې د هغې انعام ما په تاسو باندې کړی دی. مطلب دا چې د هغې شکر ادا کړئ. وانی فضلتکم علی العالمین، دا عطف د خاص دی په عام باندې. مخکې د عامو نعمتونو ذکر وشو، دلته الله د یو خاص نعمت تذکره کوي چې هغه تذکره د نعمت د فضیلت ده. ما تاسو ته دینی او دنیوي فضیلت درکړو. دینی فضیلت دا و چې ډېر پیغمبران الله پاک په دوی کې مبعوث کړو، او د دینی فضیلت او دنیوي فضیلت دا و چې وجعلکم ملوکا، د ځمکې بادشاهان ګرځولي وو. وآتاکم ما لم یؤت احدا للعالمین، دومره نعمتونه الله ورکړي چې نور چاته نه ورکړي. نو دینی نعمت پیدا و چې الله دوی کې پیغمبران را لېږلي، او دنیوي نعمت دا و چې الله وجعلکم ملوکا، دوی کې الله بادشاهان را لېږلي. نو انی فضلتکم، ما تاسو ته فضیلت درکړو. دا د پیغمبر علیه السلام د زمانی یهودو ته خطاب دی. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې کوم یهود و دوی ته خو الله فضیلت نه ورکړی، د دوی پلارانو ته ورکړو. نو فضلتکم یعنی فضلت آباءکم الذين كانوا قبل التغيير، هغه پلاران چې د تغییر د تورات نه مخکې کوم وو هغوی ته الله فضیلت ورکړو. او یا د پیغمبر علیه السلام د زمانی یهودو ته الله فضیلت ورکړو. وجه دا ده چې نعمت الآباء نعمت علیهم، د پلارانو نعمت بچی په خپل ځان باندې نعمت شماري.
علی العالمین د خپل زمانی په عالم باندې ما تاسو ته فضیلت درکړو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اوس دا بچی د يهودو دوی وایي چې زمون پلارانو ته الله فضیلت ورکړو نو موږ د علماو زامن یو او د پیرانو زامن یو نو زمون پلارانو علماو پیران و نو کوم ایمان راوړو کرای نه وړو زمون پلاران چې پیران یا علما چې شوي دي هغوی به زمون شفاعت کوي نو الله فرمایي چې د شفاعت په تمه مت یعنی نه خلاصېږي په شفاعت نو نفي د شفاعت الله پاک کوي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا الله پاک فرمایي واتقوا تاسو ویریږئ واتقوا يوما الله پاک فرمایي تاسو ویریږئ د هغې ورځو نه یو ربط دا شو چې مخکې الله د نعمتونو ذکر وکړو د ترغیب که ترغیب کار ورنکي نو بیا الله ترهیب ذکر کوي نو د دې آیات مطلب دا دی چې که د دې نعمتونو د وجې نه ایمان نه راوړئ نو د دې ویرې د وجې نه ایمان راوړئ واتقوا یوما الله فرمایي وویرېږئ د هغې ورځې نه واتقوا یوما د ورځې نه وویرېږئ یوما ما تاسو ته مخکې ویلو چې د یوم درې معناګانې دي یوم شرعي د طلوع الفجر نه شروع کېږي تر غروب الشمس پورې یوم عرفي د طلوع الشمس نه شروع کېږي تر غروب الشمس پورې یو یوم لغوي دی یوم لغوي په معنا د مطلق وخت نو دلته یوما په معنا د وقتا سره دی یعنی یوم لغوي مراد دی یوم شرعي او عرفي ولې نه دی مراد په دواړو کې غروب الشمس راغلی دی صحیح او الته شمس نشته نو غروب الشمس هم نشته په قیامت کې غروب الشمس نه د دې وجې نه لغوي ورځ او عرفي ورځ نه ده مراده ځکه لغوي ورځ کې طلوع الفجر و غروب الشمس طلوع غروب معتبر دی شرعي کې او په عرفي کې نه صحه خو نه شوم شرعي ورځ کې څه شی معتبر دی طلوع الفجر او غروب الشمس ګوره طلوع غروب پکې معتبر وعرفي ورځ کې څه شی معتبر دی طلوع الشمس و غروب الشمس او الته نه طلوع شته نه غروب شته د دې وجې نه عرفي او شرعي ورځې نه دي مرادې بلکې لغوي ورځ مراده ده چې وقتا ده مفسرین دلته یوما په معنا د وقتا سره وایي واتقوا یوما یعنی واتقوا وقتا وویرېږئ د هغې وخت نه د وخت نه خو څوک نه ویرېږي وختونه خو ټول یو برابر دي نو اصل کې مفعول به دلته حذف دی واتقوا العذاب دا هغې عذاب نه وویرېږئ خو د العذاب مفعول به دی او یوما ورته مفعول فیه دی نو یوما مفعول فیه دی واتقوا العذاب یوما ویرېږئ د عذاب نه په هغې ورځ کې نو العذاب مفعول به ورته مقدر کا او یوما ورته مفعول فیه کا او یا داسې چلو کا چې واتقوا یوما دا یوما ظرف دی که نه دا ظرف عبارت د مظروف نه کا مجاز وکړه واتقوا یوما ذکر د ظرف دی مراد ترېنه مظروف دی چې هغه عذاب دی نو د هغې عذاب نه وویرېږه یا دا ظرف کنایه د مظروف نه کړم واتقوا یوما لا تجزي یعنی لا تقضي نفس عن نفس شیئا الله پاک فرمایي لا تجزي چې نه بشي پوره کولی نه بشي ادا کولی یو نفس د بل نفس نه یو شی شیئا یعنی شیئا مما وجب علیه لکه په ما منځ واجب دی نو زما د طرف نه ته نشي ادا کولی په ما روژه واجبه ده نو زما د طرف نه ته نشي ادا کولی نو لا تجزي څه معنا شوه لا تقضي نشي ادا کولی یو نفس د بل نفس نه شیئا یعنی شیئا مما وجب علیه نو شیئا چې دی دا مفعول به شو ما تقدیر ولګولو مما وجب علیه او یا شیئا مفعول مطلق کا قائم مقام د مصدر کا نو بیا به شیئا په معنا د جزاء ما سره دوه معناګانې شو که شیئا په معنا د شیئا مما وجب علیها سره نو بیا مفعول به او که شیئا په معنا د جزاء ما سره دا بیا مفعول مطلق نو بیا به داسې وایي لا تجزي جزاء ما معمولی ادام یو سړی د بل نه نشي کولی درې اسماء الله ذکر کړه لا تجزي نفس عن نفس شیئا دا درې اسماء د تعمیم دپاره دي په شفیع کې په مشفوع کې په ما فيه الشفاعت کې هیڅ شفیع د هیڅ مشفوع نه د هیڅ شي ادا نشي کولی
نو په دې کې قطع د تمع د غیره ده. هیڅ شفیع د هیڅ مشفوع نه هیڅ شی نشي ادا کولی. درې اسماء نکره ذکر کړه د تعمیم لپاره، خو په دې کې به دوه قاعده لګو. دلته تفسیری کبیر په معتزله ورد کړی دی. معتزله نفي د شفاعت باندې قایل دي په قیامت کې، او اهل سنت والجماعت وایي چې پیغمبران به شفاعت کوي، شهیدان به شفاعت کوي، علما به شفاعت کوي، مشومان به شفاعت کوي. نو موږ په شفاعت قایل یو. نو تفسیری کبیر ډیر لوی بحث کړی و، ګنټه تقریر پکې دی، خو خلاصې دوه ټکي دي چې په دې آیات کریمه کې شفاعت بلا اذن مراد ده. شفاعت بلا اذن، لکه په بل آیات کریمه کې فرمایي الا باذن. بل آیات کریمه کې آیات څنګه ده؟ الا باذنه نه مخکې آیات الا باذنه شابه. نو انت الا باذنه په دې دلالت کوي چې سره د اذن نه شفاعت نفع ور کوي، او بلا اذن شفاعت چې د نفع نه ور کوي. نو دلته کم شفاعت مراد شو؟ شفاعت بلا اذن نه، او قرینه ورته هغه بل آیات کریمه ده. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. پرې پوه شئ، شاه منصور بابا رحمه الله دلته یو خپل تقدیر لګئی. نو تفسیری کبیر دام ذکر کړی دی، تاسو ولګوا لا تجزي نفس یعنی مطلق نفس، مطلق نفس عن نفس یعنی عن نفس کافر. خدای نفس په خپل تعمیم پرې نه خودو. اول نفس نه مطلق نفس واخستو، او دویم نفس نه نفس کافر واخستو. نو هیڅوک کافر ته شفاعت نشي کولای. ولا يقبل منها او نبى قبليږي د دې نفس کافرنا شفاعت، شفاعت صار الخير من الغير الى الغير. ولا يؤخذ منها عدل او نبشي اخستل د دې نه عوض. دا درې طریقې دي. نو ګوره پلار دی، پیر دی، یا عالم دی، هغه ستاسو طرف نه مونږ کوي شي، نو روزنی وي شي، نه زکات ورکوي شي، نه حج کوي شي. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اوس د دین ورسته چې یو سړی د بل د طرف نه عبادت نشي کولای، نو بیا دلته خلک دوه قسمه دي. بعضې خلک د دنیا حریصاني، هغه د 1 روپۍ د فارم سفارشونو پسې ګرځي، 1 روپۍ نه خرچه کوي، ټول کار په سفارشونو کوي. بعضې خلک هم داسې دي. نو که داسې وي چې ټول کار دی په سفارشونو کولو، نو په قیامت کې سفارش هم فایده نه درکوي. او بعضې خلک جوان مرد دی، سخی طبیعت وي، نو هغه ټول کار په پیسو کوي. نو الله فرمایي که جوان طبیعت وي په دنیا کې او کارونه دي په پیسو کول، نو آخرت کې په پیسو هم نشي خلاصېدی. ولا يؤخذ منها عدل. صحیح شو. خلق په مختلفو مراتبو کې دي، له دې وجه نه الله پاک مختلف مراتب ذکر کړل. ولا يؤخذ منها عدل، عدل او عدل، عدل او عدل. عدل ما يساوي قيمة وقدرا وإن لم يكن من الجنس. عدل هغه شی ته وایي چې دوه شیان په قیمت او په قدر کې یو برابري، خو هم جنس نه وي. هم جنسي که غیر هم جنسي، لکه روپۍ او کتاب قیمت او قدر کې یو برابري، نو دا یو د بل عدل دي. او عدل چې دی ما يساوي قيمة وقدرا، خو المساوي في الجنس. قیمتا و قدرا مساوي وي، خو هم جنسي. نو چې هم جنسي هغې ته عدل مستعملېږي، او چې مطلقي هغې ته عدل مستعملېږي. نو الله پاک فرمایي چې نه به شي اخیستلی د دوی نه عدل. عدل د دې یوه معنا ده الکفیل والرشوه. کفیل به نشي اخیستلی او رشوت به نشي اخیستلی. عبدالله ابن عباس د عدل معنا کوي په الفدیتو باندې. ولا يؤخذ منها عدل یعنی الفدیتو، نه به شي اخیستلی د دوی نه فدیه. ولا هم ينصرون او نه به د دوی سره امداد کولی شي. دا هم ضمیر چې دی مدلول د نفس ثانی ته راجع دی. لا تجزي نفس عن نفس، د دویم نفس ته راجع دی. خو هم ضمیر د مذکر ورته راجع کړو. نو نفس مو اول کو په تعویل د عبادو او د اناسیو باندې، نو ضمیر د مذکر هم ورته راجع کولی شو. ولا هم ينصرون او نه به د دوی سره امداد کولی شي بدفع العذاب والقهر والغلبه. نو ګوره خلک درې قسمه ذکر کړل، څلور قسمه الله ذکر کړل. یو سړی د بل د طرف نه نیابتن واجبات نشي ادا کولی. دویم سفارش هم نه قبلېږي د کنجوسانو په باره کې. کنجوسان چې خرچې نه کوي، سفارشات کوي، نو سفارش هم نه قبلېږي. سخیان چې خرچې کوي، نو خرچې هم نه قبلېږي.
زورور خلق چې په طاقت ځان خلاصي نو الله فرمای په طاقت هم نشي خلاصي ولا هم ينصرون واذ نجيناكم من آل فرعون دا عطف دې مخکې په نعمتي باندې مخکې نعمتي ذکر شو د اذكروا لاندې یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي مخکې ذکر وکنه نعمتي د اذكروا د لپاره مفعول به نو دا و اذا فاغ نعمتي ور حذف کا دا امغه اذكروا د لپاره مفعول به کا نو تقدیر د عبارت دا شو چې اذكروا اذ نجيناكم یاد کړئ هغه وخت الله پاک فرمایي چې ما تاسو ته نجات درکړو من آل فرعون د آل د فرعون نام آل په معنا د اهل سره ده آل اصل کې اهل ده ها په حمزه بدل شو حمزه په الف بدل شو نو آل ترې نه جوړ شو چې ما تاسو ته نجات درکړو د آل د فرعون د فرعون نوم قطنوس او یا قابوس د دې نه ما تاسو ته نجات درکړو دا فرعون غیر منصرف ده للعلمية والعجمة لوجد علمية أو دا عجمين عربان تفرعن الرجل إذا تكبر تفرعن الرجل إذا تكبر وعطا عربان تفرعن الرجل سړي کبر وکړو نو د فرعون معنا د کبر من آل فرعون ما تاسو ته نجات درکړو د آل د فرعون فرعون یو خطرناک خوب لیدلو چې د بیت المقدس نه یو ور راوچت مصر د مصر نه راتاو شي د قبطیانو هر کور ته ورننوځي او بني اسرائیل کې نه بچ داسې خوب یې ولیدو بیا خپل کاهنان را جمع کړو او د کاهنانو نه تعبیر وغوښتو هغوی ورته ویلي چې په بني اسرائیلو کې به یو بچی پیدا شي او هغه نه به ستا بادشاهي ختمه شي نو بیا د امر وکړو چې د بني اسرائیلو ټول بچي حلالوئ نو د بني اسرائیلو بچي حلالول الله پاک چې 40,000 بچي حلال کړو الله پاک چې کومه خبره مقدره کړې و چې د بنی اسرائیل د یو بچي د وجه نه بده د حکومت ختميږي هغه بچي د پکور کې تربیه کړو موسی عليه السلام د فرعون پکور کې غټ شو او د فرعون بچ شهید د لاس نه ختم شو یصومونکم دا جمله مستأنفه ده په جواب د سوال د سائل کې واقع شوې ده چې فرعون په دوی باندې څه کول نو الله فرمایي یصومونکم سوء العذاب یو ترکیب دا دی چې دا جمله مستأنفه ده دویم ترکیب پکې دا دی چې دا د نجیناکم د ضمیر نه حال واقع شوی دی نجیناکم ما تاسو ته نجات درکړو په حال کون تاسو کې یصومونکم او یا د آل فرعون نه حال واقع شوی دی په حال کون د آل د فرعون کې یصومونکم سوء العذاب فرعون بنی اسرائیل نه خپل مزدوران جوړ کړیو یوې ډلې باندې به دیړی کوله بنگلې به په جوړولې په بل ډله به پټی کړل زمینداری به پکوله په بل به په کورونو کې خدمت کولو او په چا باندې به چې خدمت نه کولو په هغوی جزیه مقرره کړې وه نو سوء العذاب یعنی الاعمال الشاقه سخت کارونه وو چا به کورونه جوړول چا به پټی کړل چا به په کورونو کې خدمت کولو چا به ټیکسونه ورکول یذبحون دا جمله مستأنفه ده کأنه قیل ما سوء العذاب هغه بدترین عذاب کم یو دی نو الله فرمایي چې یذبحون ابناءکم نو یا جمله مستأنفه ده دویم ترکیب پکې وکړم عطف ده په حذف د حرف عطف ويذبحون راجح ترکیب پکې ده چې دا یذبحون د یصومون نه بدل ده ابدال الفعل من الفعل دا جائز دی یو فعل د بل نه بدل واقع کېدی شي لکه الله پاک فرمایي یلقى آثاما يضاعف له العذاب يلقى آثاما مبدل منه ده او يضاعف له العذاب دا ترنه بدل ده یذبحون ابناکم دی به حلال ورستاسو بچی 40,000 بچی د بنی اسرائیل حلال کړیو او بنی اسرائیل صبر کولو نو باج مولوی صاحبان مو تم ترغیب راکړي وای تاسو صبر کوئ بنی اسرائیل ذبح हो रहा है وای داغه بچی ذبح کول او هغه صبر کولو نو اوسم د صبر زمانہ ده نو د یو سړي په کور کې ټوپکو څوک غل کور ته وروختیو خزه ترې روانه کړیو نو خزي چې ورته والی میړه ته چا ټوپک راواله ولا دا غل مادر نه تختی وای دا می صح وخت ساتلې دا ټوپک صح وخت دا وخت نه دی خزه در نه روانه کړی دا او دا صح وخت نه دی نو ټول دنیا را جمع ده او ټول مسلمانانو نه جیلونه ډکړي دی او دا وخت نه دی جهاد خو وخت نه لري د جهاد وخت دی د مشرق نه تر مغرب پورې او د شمال نه تر جنوب پورې
د مسلمان یو ولې سمکه چې کافر لاندې کې بس دا د جهاد وخت شو، جهاد فرض عین شو. د جهاد وخت الله داسې بیان کړی دی احادیثو کې چې د مشرق نه تر مغرب او د شمال نه تر جنوب پورې یو ولې سمکه د خو کافر لاندې کړه. نو چې کافر لاندې کړه دی وخت کې به جهاد فرض عین وي. فرض عین څه مطلب و؟ دفاعي جهاد دی، دفاعي مرتوي، فرض عین مرتوي. نو په دې کې شرطونه نشته چې امیر بوي به جهاد کوم، دا شرط پکې نشته. د مور او پلار اجازه شرط پکې نشته، د قدرت د توازن شرط پکې نشته. دا داسې دي لکه غله چې کور ته درواوړي. نو چې غله کور ته درواوښته نو که ښځه مې ورته کوي، که ماشوم مې ورته کوي، که سړی مې ورته کوي، داسې خو څوک نه وایي چې زموږ پلار چې دی په سفر دی چې کله هغه راشي اجازت وکړي بیا به د دې غلو سره مقابله کوو. داسې څوک وایي چې کله کور ته غله درغلي وي، که پلار دې په سفر مې چې ماشومان مې ورته کوي، اجازه امیر ممیر ته پکې ضرورت نشته. دا شرایط چې دي په اقدامي جهاد کې دي چې د مشرق نه تر مغرب او د شمال نه تر جنوب پورې ټول ځمکې د مسلمانانو آزادي وي او یو مسلمان هم د کافرانو په جیل کې نشته. نو بیا به یوه ډله د مسلمانانو د اسلام د لا زیاتې ترقۍ دپاره جنګېږي. دې ته اقدامي جهاد وایي. دا فرض کفایي دی. دلته به امیر وي، امیر شرط دی، د قدرت توازن ضروري دی، د مور او پلار اجازت ضروري دی. بس د جهاد دغه وخت دی. نور د ځان نه خو څوک وخت نشي مقررولی. لکه د مانځه الله وخت مقرر کړی، نو د جهاد هم داسې وخت مقرر کړی. نو فرعون د بني اسرائیلو بچي حلالول، هغه صبر کولو. الله به ورته حکم کړی چې صبر کوه. موږ ته دا حکم نه دی کړی چې صبر کوه، موږ ته دا حکم کړی چې انتقام اخله. یذبحون ابناکم، حلالول دوی ستاسو بچي، ویستحیون نساءکم، او ویستحیون او ژوندی پرېښودې نساءکم، ستاسو ښځې. نساء جمع د المرأتو ده من غیر لفظه، یا جمع تکسیر د نسوتو ده. راجح دا دی چې دا اسم جمع ده. ویستحیون نساءکم، ستاسو ښځې به یې ژوندی پرېښودې. وفي ذالکم، وفي ذالک، په دې ذبحه کې ظالم چاته راجع کړو؟ ذبح ته. نو بلاء به په معنا د محنت سره، مشقت سره به په دې ذبحه کې مشقت و. دویم ذالی انجا ته راجع دی. وفي ذالک، په دې انجا کې بلاء نعمت دی. نو بلاء کله په معنا د محنتي، کله په معنا د نعمتي. نو ټوله معناګانې دلته شته، خو د ذالکه په مشار الیه کې د بلاء دا دوه معناګانې د ذالک په مشار الیه باندې بنا دي. وفي ذالک، په دې ذبحه کې بلاء محنت دی. او وفي ذالک، په دې انجا کې بلاء نعمت دی. من ربکم، د جانب د رب ستاسو نه عظیم غټ نعمت دی. عظیم صفت لپاره د بلاء دی. وإذ فرقنا بكم البحر، دا بل نعمت الله پاک ذکر کوي. یاد کوي هغه وخت فرقنا چې ما وچولو بكم پتاسو باندې البحر، سمندر. موسی علیه السلام بنی اسرائیل د ځان سره یو ځای کړ او د هجرت اراده یې وکړه. نو چې د هجرت اراده یې وکړه، د هجرت په طمع باندې روان دي. لاره کې بحر قلزوم راغی، سمندر رودینیل په مخ کې راغلو. نو چې رودینیل په مخ کې راغلو، شاته د فرعون فوج را ورسېدو. بني اسرائیلو فریاد شروع کړو چې یا موسی اوس به څه کېږي؟ مخکې ډانګ دی او شاته پړانګ دی، شاته فرعون دی او مخکې سمندر دی. نو الله پاک موسی علیه السلام ته وفرمایل چې په خپله امسا باندې دا سمندر ووهه. نو چې وی وهلو 12 لارې پکې جوړې شوې. نو الله پاک بني اسرائیل پکې روغ تیر کړ. نو وإذ فرقنا بكم، اوس په با کې درته تحقیق کوم. فرقنا بكم، الله پاک فرمای فرقنا بكم. شاه منصور بابا رحمه الله بكم په معنا د لکم سره ګرځي. فرقنا لكم، فرقنا لكم البحر. الله پاک لکم ولې نه ویلي چې بكم یې ویلي؟ د بكم او د لکم په منځ کې څه فرق دی؟ ګوره فرق پکې دا دی. زه وایم غضبت لزید او غضبت بزید. غضبت لزید به هغه ځای کې وایم چې کله زید ژوندی وي، او غضبت بزید به هغه ځای کې وایم چې کله زید مړ وي. دلته خو دا خلک مړه و که نه، نو ځکه فرقنا بكم البحر الله ویلي. دا چاته چې رودینیل 12 لارې شوی و دا مړه و، نو ځکه الله با ذکر کړی ده. کله مې ذکر کړی وی چې فرقنا لکم، نو بیا به دا کوم ژوندي و،
غضبت لزیدین کې زید ژوندی وي او غضبت بزیدین کې زید مړي صحیح شو با لام کې دغه فرق دی دویم با چې دا د سببیت لپاره ده و اذ فرقنا بكم چې با د سببیت لپاره شنو بیا په دې اعتراض راځي فرقنا بسببكم البحر ما وچولو دا سمندر په سبب ستاسو باندې دا سمندر دا بحر می وچولو په سبب ستاسو باندې نو با د سببیت لپاره ده خدا په هغه صورت کې شي چې د الله افعال معلل بالاغراض شي فرقنا دا بمعلول شي او بكم کې به بعد تعلیل د پاره شي فرقنا بكم مدا ما بعد بعلت شي تاسو علت وې د پاره د فرق نو د الله افعال بمعلل بالاغراض شي نو کبا د تعلیل او د سببیت د پاره شي صحیح دا چې کبا د سببیت او د تعلیل د پاره ګرځوي نو داسې ورته وایي چې با د سببیت د پاره د مشابه د علت سره د پترتب کې یعنی تاسو مرتب علیه د پاره د دې فرق وایي تاسو مرتب علیه وایي د دې وجنه الله پاک د سمندر 12 لارې کړو د دې ټولو نه ماته چې خخون راکې هغه دا چې د بعد مصاحبت د پاره نو معنا به دی فرقنا البحر ما سمندر وچولو بعد مصاحبت د پاره ده د متلبسین پورې تعلق لري او د فرقنا د ضمیر نه حال واقع شوی ده نو تقدیر دا شو فرقنا البحر متلبسین بكم سمندر می وچولو خو زه در سره وم معیت معنوي ده الله وی زه در سره وم په سمندر کې مې یوازې پرې نه خو سمندر کې زه در سره وم فرقنا البحر متلبسین بكم یعنی زه در سره سمندر کې وم فانجیناکم ففسیحیه دا کوم مقدر باندې دلالت کوي اصل کې دا څه ده واتبعکم فرعون فانجیناکم فرعون در پسیشو فانجیناکم دا واتبعکم فرعون باندې دا فا دلالت کوي ففسیحیه دا ففسیحیه هم دې ته و چې په مقدر دلالت کوي فانجیناکم الله فرمای ما تاسو ته نجات درکړو واغرقنا آل فرعون او غرق میکړو آل د فرعون واغرقنا آل فرعون د عاشورا پورس کې الله پاک فرعون غرق کړو د عاشورا ورځ د لسم د محرم د شیعاګان چې پکې ځان ودی شیعاګان د دې وجه نه ځان نه وهي چې په دې ورځ بني فرعونیان غرق شوي وو بلکې هغه خو د کربلا د واقعې د وجه نه ځانونه وهي په دې ورځ کې هغوی روژه نیسي شیعاګان هم خو د کربلا د واقعې د وجه نه او موږ هم پکې روژه نیسو ځکه پیغمبر علیه السلام په دې کې روژه نیولې وه د کربلا د واقعې د وجه نه د موسی علیه السلام د واقعې د وجه نه چې الله پاک په موسی علیه السلام انعام وکړو او فرعون ورته غرق کړو پیغمبر علیه السلام چې کله مدینه منورې ته راغلو نو په مدینه منوره کې ولیدل چې یهود د عاشورا د ورځې روژه نیسي د دې وجې نه نیسي چې په دې ورځ موسی علیه السلام دشمن الله تباه کړی نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې موږ احق بالموسی او د دې یهودو نه موږ هم د دې ورځ روژه نیسو خو د دې لپاره چې د یهودو سره فرق راشي نو یوه ورځ مخکې یا یوه ورځ وروسته په ورسره نیسو نهم او لسم یا لسم او یولسم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون الله پاک فرمای حال دا چې تاسو قتل وانتم تنظرون یعنی ولم نترك لكم شکا دا ډیر بیکاره خلک او ډارن خلک الله فرمای تاسو په مخ کې می هلاک کړو تاسو ورته قتل چې تاسو زړه خیښ شي وانتم تنظرون یعنی اباؤکم ينظرون تاسو پلارانو قتل واذ وعدنا موسى 40 ليله دا بل انعام الله پاک ذکر کوي وعدنا باب د مفاعله ده کباب د مفاعلی په خپل حال باندې پرې دی نه د دوه طرفونه فعل ده د یو طرف نه فعل ده وعده ده او د بل طرف نه قبول د وعده ده لکه عالجت المریض د یو طرف نه علاج دی بل طرف نه قبلول د علاج دی نو باب د مفاعلی په خپل حالت باندې پاتې دی نو وعدنا او یا باب د مفاعلی په خپل حالت نه دی پاتې وعدنا دی واذ وعدنا موسی الله فرمایات که هغه وخت چې ما وعده وکړه د موسی علیه السلام سره موسی عجمی لفظ دی غیر منصرف دی یو پکې علامت دی بل پکې عجمه ده او دا لفظ د مو او د شان جوړ شوی دی مو په معنا د اوبو او شا په معنا د شجر بیا شا په سا بدل موسی یعنی اوب او ونه
وإذ وعدنا موسى فهغه وخت چې موږ وعده وکړه د موسی علیه السلام سره 40 ليله د تلويخ شپو 40 ليله ذی القعده او لس د ذی الحجه د دې تلويخ شپو ما وعده وکړه 40 ليله کې خط او جیدا ده چې د 40 ليله ظرف مستقر ده د مفعول مقدره ده لپاره صفت ده تقدیر د عبارت ده وعدنا موسى امرا كائنا في 40 ليله ما ورسره وعده وکړه د یو کار چې دا په تلويخ شپو کې کیږي چې هغه اعطا د تورات ده یعنی تورات په تلويخ شپو کې درکوم 40 ليله ذی القعده طول او لس ورځې د ذی الحجه الله پاک لیلتن ذکر کړو شپه باندې تعبیر وکړو په دې کې خو ورځې وي خدا شپې چې دی د عبادت لپاره ډېر اهم دي د شپې عبادت الله پاک ته ډېر په توجه باندې کیږي لدی وجنه الله پاک تخصیص د شپې وکړو په یو حدیث کریمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عبد الله ابن عباس روایت ده من اخلص لله 40 ليله چا چې تلويخ شپې چله وکړه د الله د پاره په اخلاص عبادت وکړو نو الله به د علوم دروازې ورته کولاو کې دا یو مضمون د حدیث دی الفاظ راته ذهن کې نه راځي اوله جمله دا ده من اخلص لله 40 ليله تلويخ شپې چې الله ته په اخلاص عبادت وکړي نو الله به درته ډیر نعمتونه درکړي نو د دې وجنه اولیاء صاحبان چې دي د خپل مریدانو لپاره چلې ټاکي نو 40 ليله د دې تلويخ ته لپاره په انقلابات جسمانیو کې اثر ده تلويخ شپې نو طفی ماشوم د مور په ګډه کې تلويخ شپې بیا ویني تلويخ شپې بیا د غوخه ټوټي دا تلويخ شپې چې په انقلابات جسمانیو کې اثر کوي نو په انقلابات روحانیو کې اثر کوي لدی وجنه الله ورته تلويخ شپې وټاکي چې تلويخ شپې ته چلو کا بیا بزر ته تورات ترکم ثم اتخذتم العجل بیا تاسو مونږ ولسخه مفعول ثانی ورته حذف ده الها خو په مفعول ثانی باندې الله تلفظ ونکړو لشناعته الوهیت د عجل دا ډیر شنیع کار دی ډیر بد کار دی لدی وجنه الله په دې تعبیر ونکړو الهان باندې تعبیر ونکړو ځکه الوهیت د عجل دا انتهایی حماقت دی کله چې موسی علی السلام کوه تور تلاړو تلويخ شپې چلای کوله نو دلته سامری چې منافقو په خپل ځان ته مسلمان ویلي د غانونه بنی اسرائیل کې بچ کله وادهونه د قبطیانو نه به غاڼې راوړي دا غاڼې دوی د ځان سره راوړي وي نو دا غاڼې راټول کړي د خلکو نه او دای په یو قالب کې واچولې د دې نسخه خوسه جوړ کړو عجل ترینه جوړ کړو او دې رمباړي والي نو خلکو ته ویلي د حلولیان داسې دي چې الله پاک په دې کې حلول کړی دی دا ستاسو خدای دې ته سجده کوي نو حلولیان کافر دي ثم اتخذتم العجل الها طول د دې خوشي عبادت وکړو الا 12000 مع هارون دول زرک سو د هارون علیه السلام سره دوی عبادت ونکړو ثم اتخذتم العجل بیونی ولو تاسو خوسه په خدای باندې من بعده پدې خو کوی کنه من بعده یعنی من بعد مواعدته